څنګه دا احادیث انتهایی बार बार مکرر راځي مخکې اول جل کې کتاب الجihad دی دا ټول واقعات بدر او دا روایت په ټول ال سره راځي نو خو غور سره دلته وګوره ال بیا عبارت وای فقط تلاوت کوي او دا حدیث ته وګوره دی حدیث کې دا ذکر کیږي انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ ترو چې دا غنم انس ابن نضر صاحب دې پس وجه سره په غزوه بدر کې غیر حاضر او دغه وجه موږ مخکې ویل دا چې غزوه بدر چې ونه دا خو یو اچانک بل د پیغمبر علی السلام خروج ال البدر دا په نیت یو مستقل جهاد نو بلکې صرف هغه قافله د ابو سفیان وا چې دغه تعقب او دغه تذلیل مقصود وو دې لپاره دې تداسي اذن یعنی عام اعلان او د نفیر اعلان نو شوه دې کې نضر ابن انس رضی الله تعالی عنہ چې دنو حاضر شوه کله چې دا بدر جهاد شو او د بدرینو فضائل بیان شو نضر ابن انس زما الله زه خود بدر کې غیر حاضر ما او آینده کې چرته د مسلمانانو جهاد وی کنا نو خدای پاک ته بیا وګوره ما زه په کې څنګه کوشش کوم ازبدا ارمان خپل کوزوما او دا کمې د بدر چې د افضل ته پورا کوم معلومه شو کې یو ځای کې سړی نه سبق قضا شي نو پر دغه سبق پورا کوو نو کې آینده چرته د جهاد مقرره زما رب وګورو څنګه جنگ کوو احد کې چې کله جنگ شروع شو ناول خو شکست وشو نو دې لار انس ابن نضر بن انس رضی الله تعالی عنہ انس ابن نضر دې لار دې تور واغستا صحابه خو یو طرف روان شو دې روان دي تور لاس کې د کفار طرف روان دي مکه حضرت سعد ابن معاذ راغی سعد ابن معاذ سے ګورا ما وعده کړو الله سره چې زب آینده جنگ کې د کفارو نه بدلا اخلم اے ساده هغه د هوت په دې لمنه کې خدای قسم دې جنت را تخکاری او تر خوشبو راځي او زه روانم جنت راځو دې چلته لار نو دې شهید شو فکر کفارو زور زیات او تقریبا 80 ضربات دې په بدن باندې الله اکبر پس موږ یار تاریخ دا کو موږ تمره کمزوري چې موږ ورته څنګه دې نشته بس 80 ضربات هغه ضربات چې دینو کسه د توري صدا غشو صدا نيزو وکیلان انس انامو غابن بدرن دیتر د بدرنا غیر حاضر فقال دې ذکر وی غبت عن اول قتال النبي صلی الله علیه وسلم ز غیر حاضر پاتې شوم لړم بي jihad د پیغمبر علی السلام نا چې نبی اسلام بدر ته تلو او غب اول jihad او زه غیر حاضر شوم مان د نبی اسلام برګه سیاو نشو لئن اشهدني الله مع النبي صلی الله علیه وسلم چې الله حاضر کړم زه سره د پیغمبر علی السلام نا آئندہ پس جہاد کی لا یرین اللہ فخامخاب اپوری اللہ ما اجد آغا جذب کوشش کوم چکم جد کوما محنت کوم بیا بزما اللہ اپوری کدی یو جہاد کو پاتشم کہ بل جہاد کے اللہ حاضر کن اللہ بزما پالوانی اپوری سوال فلقی یوم احد دیم ملاقات شو دشمن سره پر از غزوه احد فهزم الناس فدغر شکست خورده شو خلق یعنی صحابه فقال ندی نظر بن انس اللهم ازما ربا انی اعتذر الیک مما صنع اولای ز عذر پیش کوم تا تا دار اغاملنا چکړه دې مسلمانانو یعنی المسلمین وګوره اعتذر الیکا عذر پیش کوم تا داغه عملنا چې صحابه کړه دې مان صحابه او تخدیدل
صحابون جهاد مرکز پاتې شو دا یو کمزورتیا ظهور شو الله زما فی غواړه ځان لهم خپل مرګور لهم فندا سکی ځان له معافي غواړم خپل مرګورو دي پاره معافي غواړم وابرو الیک او اعلان د بیزاری کوم تا تا مما دغه کفر شرکنا جاء بالمشركون شراکل په مشرکانو کړی دي ایمان نه کړه کنه الله د شرکنا او د مشرکینو نه اعلان د برات کوم او دوی چې کوم ظلمونه کړی دي او الله د مسلمانانو نه کم کمې شوی دي دغه معافي غواړم ځان لهم او رغی لهم فتقدم بسيفه نو دې وړاندې شو په خپل توري ولقیا سعد ابن معاذ رضی الله سعد ورته ملاو شو فقال اين يا سعد وی دې نظر ابن انس اين يا سعد چرته دې سعد چرته دې انی اجد ريح الجنه دون احد ز نظر ابن انس وی ز مخصوص کوما څه انس ابن نظر وی ز مخصوص کوما خوشبو د جنت دون احدن نزدې د احد تا دون په معنا د قریب سره قریب احدن فمزان لار فقتلن شهید شو الله الله ګور په دې وخت صحابه کرام چې نو دوی څنګه کم دې شهید شو او دې مشرکین خو اتیا ضرب وهلو اتیا ضرب د انسان بدن سده چې تقریبا اتیا گزارو لګي نو تر دې چې بدن مسلش نو دې لاش بیا چالو شو پیجندې چې انس ابن نظر سوق دی دغه یو خور واغه چراله یا خود دې ګوتو د جوړونو یا دې سرونه پیجند او یا په دې بدن باندې یو تور داغو چې داخله په تمامه وای ٹھیک شو ودو کې ورته تل وای تاسو ورته تم کې وای دا چیرې ها خال ادیر والا خال اینو دا خال ٹھیک شو جی فمذا فقتل فما عرفا دې نو پی جن دې شوی حتا عرفته اخته تدې چو پی جن دې لرا دې خور بشامتن یو حال د بدن یو حال د بدن دا تم کې دا دته ماما وای دا تم کې د بدن ٹھیک ہے آپ کیا کہتے ہو تل اس کو تل کہتے ہیں او ببنانه یا پسرونو د ګوتو فيه او په دې انس ابن نظر کې بضع و ثمانون صبر اتیا زخمنو من طانتن د گزاد نیزونا و ضربتن او گزاد ترونا و رمیتن بسامن او په گزارونو د خوشو سره تان او گزار د نیزی ته وای ضربه گزار د توری ته وای رمیتن بسامن په خپل ذکر دی او دا تفصیل مخکې تیر شوی د په دې خسته الفاظ سره 393 سفر اواړه او جلد اولن 393 الته کې دغه تفصیل دی شاباس جی قربان دا حدیث 393 کو گورا بالکل لک آخر کے لک التغی صفحہ کی کم سے کو تلتم التغی قال انس فوجدنا به بضعا و ثمانین ضربتا بالسيف او طعنتا بالرمح او رمية بسهم فخفلوي ضربتا بالسيف طعنتا بالرمح رمية بسهم ٹھیک ہوا جی آسان دماغ کے دا وبي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب قال اخبرني خالد بن زيد بن ثابت وہی خارجہ
خبر را کمال خارجه ابن زید ابن ثابت انه سمع زید ابن ثابت دی اوریدو د زید ابن ثابت نا اوس ما ته وکړه د مولانا صاحب د دې آیت تعلق احد سره نه دی حدیث تعلق احد سره څنګه دی د دې تعلق د فضائل قرآن سره او باب د جمع کولو د قرآن سره خودی دې کې فقط دا چې یو آیتو په سورته احزاب من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا دا سورته احزاب دی د دې آیت د دې حدیث تعلق فضائل قرآن سره دی یا باب د جمع د قرآن سره دی او چونکی په باب د احد کې راړو اشاره دادا چې قرآن منو من قضا نحبه نحبه حاجت نحبه قسم نحبه نظر بعض هغه چې خپل نظر پورا کړ نظر منلو نظر پورا کړ څنګه وې لکه انس ابن نظر منلو کنه کہ آئندہ خود جہاد میدان مہیا کر اللہ یرین اللہ ما وجدتو اللہ ابو کو سمینت کو دا اسر مناسبت تے دو امداد مولانا صاحبہ چدی کہ من قضا نحبو کی اشارہ دا شہادت حضرت حمزہ سے تھا اور حضرت حمزہ کب سے شہید شو احد کی ریاض پدی نسبت سرا بات آگے سرا بیا په محبوبه نه شي یو خبره کړل او ډیر ناشنا او ډیر قیمتي ده وای ځکه چې دنیا کې چې کوم محدثات راغلي دي آی لپاره موت یقیني او ضروری دي اس مخلوق د موت نه بچ نه دي یقول دوی فقط تو آیت من العذاب نمند یو آیت سورۃ احزاب حینا نسخنا المصحف کله جمګلی کله مصحف ورا فضائل قرآن کو نفتراشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو قریشی سلور انصاری یا در انصاری دوی جمع کړ چې تاسو لار چې قرآن عظیم آیتونه جمع کړئ چا سقدی په لرغو دي کافو کې دي پاګو باندې دي آ جمع کړئ دوی منو من قضا نحو د آیت متچرته نه ملاو نشي چا نه ملاو نشي چې قتل نو حذیمه انصاری رسول الله سره ملاو شو انو موږ غي نواز وکړو كنت اسمع رسول الله صلی الله علیه وسلم آیت خو اونموند خدا آیت ما بار اوریده د نبی علیہ السلام یقرأ بها چې پیغمبر علیہ السلام بلستو نو فالتمسنا موږ طلب کو دا آیت فوجدناها ما حذیمه ابن ثابت الانصاریہ نو موږ حذیمه ابن ثابت انصاری سرا زموږ ذمہ کنه جمع کول خدایت موږ حذیمه څخه ملاو شو کم یو من المؤمنین رجال د مؤمنان نه بعض کسان دي صدقوا ما الله علیه رښتینه کړو دوی هر هغه شی چې الله سره په وعده کړی و مینو من قضا نحبو بعض هغه چې پورا کړو خپل ضرورت حاجت نظر مرګ براشی لیکن لان کل من المحدثات لا بد له من ان يموت فكأنه نظر لازم في رقبتي هر یو د محدثاتو نه چره دا اغیل پار مرګ دی گویا کې دا غ نظر لازم دار انسان په غاړه کې پروت دی چې مرګ بدا باندې راځي سبحان الله بچاو نشته ومن من قضانا ومن من ينتظر فالحقنا في سورتها في المصحف فالحقنا في وسك من دا آیت في سورتها په سورت احزاب کې فی المصحف پاغا نسخی چې کم منگا لیکلے و دیده که حاشی سوالم کرده اعتراض جوابم کرده مگا متاول بھی استاد مطالعہ نوا کرے چې مطالعہ نو کړی او طالب چې سوال وکړ حاشی نه رجی داسي نغوی الکه دغه سوال پسې جوابم لیکل دی بیا وګوره ته کوم ځای نه تاسو سوال وکړه کنه ځکه ورپسې جوابم لیکل دی بیا وګوره نو اوس په دې سوال جواب لیکل دی براشي بیا وګوره کومه مطالعه کړی دا څنګه سوال دادی چې قران عظیم دلته زید رضی الله زید بن ثابت وی دا یو آیتو
سره خزیمه سره موږ ته ملاو شو موږ واغه په صورت عذاب کې لیکو او سوال دا دی چې قران عظیم او په نقل تواتر سره ثابت دی المنقول من نقلا متواترا بلا شبهه او دا خزیمه سره یو آیت موجودو او دغه تواتر را نه دی او دا منو من قضا نه دا آیت قران عظیم یې څنګه وګرځیدي شو دا غي جواب دی چې دې آیت د قران په جزئیات باندې تواتر موجود دی هغه څه لکه وی كنت اسمع رسول الله ما خو بدات بار بار د نبی علیہ السلام نه اوریدا ٹھیک شو کنه مولوی صاحب یقرأ بها او فلتمسنا موږ طلب هم وکړه دا د حضرت نه بار بار ویل او بار بار د صحابه اوریدل دا د ټول صحابه دغه طلب کول دغه د تواتر وی کړ اګه ته چې فقط تو مالکه فقط تو فی الصحف کنا وما فقط تو من الصدور په سما کې فقدان نو صدور کې فقدان نو اته مو یادو خو په کاپو کې نو ملاو شو اوس مثلا حال دماغ کې ده چلو ما اورید د عبد الله بن یزید نه چې حدیث بیانو د زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ نه دا ګوره مولانا صاحب صحابه کرام چې نبی علیہ السلام سره لال 1000 چې مخکې لال یو مقام دغه ته مقام شیخین یا بل سنن دی دغه ځکه نبی علیہ السلام انتظار کو او صحابه کرام له زین جوړول ابن سلول د سلول زوی چې را پاسه ده ورغي چې لکه مانه مشوره نه دا غسی ازما په مشورې عمل نه کړي ما مدینه کې بدن نه جنگي او دیو چې نه بار به جنگي زه خو سم دا خو دا 3000 کسانو سره 0 کسانو مقابله بسنګ کیږي ما باندې خو ځان زیاتی نه زه خو واپس کیږم 300 کسانو پس ورسره واپس شو په دغه 300 کسانو باندې صحابه اختلاف راغی چای وجنو دوی سره جنگ کو تارکین جهاد دي او چای نه موږ جنگي ګنا معاولین دي خو شو کنه الله ورته چې دې کې اختلاف مت کوي دوی قابل دي چې دوی سره تاسو کو جنگ کوي دښوا قرآن سورۃ النساء حل شو جی لما خرج النبي صلی الله علیه وسلم الى احد حرکت چراوت نبی علیہ السلام احد تا رجا ناس واپس سډالي ممن خرج ماو دا ډلونه چې نبی علیہ السلام سره جهاد تلو وکانه اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم فرقتين او ګرځیدلو نبی علیہ السلام صحابه وبارد دوی کې فرقتين دو ډلې شوي فرقه تقول یو ډله صحابه وي نقاتلهم چې موږ به دوی سره جنگ کوو ولی ځکه دوی جهاد میدان واپس شو او ترک جهاد او جهاد فرض تارکین د فرض جهاد دي نو موږ جنگي کو او فرقه بل ډله وا تقول ولا نقاتلهم موږ جنگي ګنا مؤول دي فنزلت داتراغه فما لكم في المنافقين فئتين سوچ له لپاره تاسو چې شیطان سو په بار د منافقینو کې دوړلې سوچ له تاسو لا چې شوي تاسو په بار د منافقینو کې دوړلې ایو جنگي بلوي نه والله ارکسم الله واپس کړ د میدان جنگ نه کورونو ته به با کسبو په سود کو کسب دوی اکس بنفاقو الله تاسو منافق په میدان کې ګندېړک نپر خودل وقال نبی اسلام انها طیبه دا مدینه پاکه ده تنفي الذنوب یومنا لرکی د انسان نه ګناونه کما تنفي النار لکه چې لرکی اور خبث الفضه زند سپینونا لکه دا من جوړیږي نه شیخ سمانه کا تنفي الذنوب تنفي اصحاب الذنوب نو شړی د مدینې نه خاوندان د جرم لکه چې شړی اور د سپینونا زنګونا لکه اور چې د سپینونا زنګ لرکې مدینه د مدینې نه خاوندان د ګناونو لرکې نو پلیتان الله لرکې نو پلیت سره په مدینه کې نشي پاتې
اوس په مدینه کې اوشیاګان غوښتي خدا دې حضرت زمانه پورې خاص اوس هم اوشیاګان اکثر بار پاتې چلو ګورا علماء کرام باب دا باب بلا عنوان دی او یاد ادي چې دا باب قول الله تعالی اذ همت طائفتان اوس دا باب بلا عنوان نشه باب بالعنوان شو په امام بخاری رحم الله ترجمه الباب په آیت سره ذکر کړ ځکه چې مقصد د حدیث ترجمه الباب دا دی کله چې دا درې سو کسان ابن سلول سره میدان جنگ نه واپس لاړل صحابه کرامو کې دوه ډلې یو د حضرت سره تعلق بل د اوس سره تعلق دا بنو حارثه د اوس نو او بنو سلمہ د خزرج نو دا دو طائفې چې وي دوی په دې ژوندو کې کم نرمي پیدا شو یرا و 300 کسان منګه زرو 300 دالر اوس وسو پاتې شو یا خدا چیرې منګ دوی پسې زو لکه باز لیکل دي منګم زو دوی پسې جنگ نکو یا دوی په دې ژوندو کې رااله چیرې اوس په مقابله څنګه کی یکدم الله پاک دوی لا تسلی راولې غلا ورته د استاد سره سیکشوا اوس مقصد د امام بخاری حدیث ذکر کول دي ناشنا خبر حدیث ذکر کول دي چې بنو سلمہ او بنو حارثه دوی په ژوند کې بزدلی پیدا شو دا خو عیب نو قران کې حدود د عیب ذکر دی نو دې سره معلومه ده چې تحقیر شو والله وليهما سرا دوی مدح او شوا اوس دغه قبيله والوي ان تفشلا کی زمن مزمت ته وليهما کی زمنګه مدح دا دې آیت په نزول زدي خوشالي غما اوس ګورا اذ همت طائفتان کله چې خیال راغی د دوه ډلو د تاسو نه ان تفشلا چې حیران شي په مقابله دشمنه حیران تیاو کی والله ولیهما الله دې مددگار دې ترجمه پوښو کنه وعلى الله فليتوکل المؤمنون الله باندې اعتماد کی ایمان والا ولیهما کی مدحوا وبي قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر رضي الله عنهم قال نزلت هذه الآية فينا عمر او جابر نووي جابر رضي الله عنه دا آیت په ممکن نازل شوه دی یعنی زموږ مبارک نازل شوه دی اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا بنو سلمة وبنو حارثة وما احب ان لم تنزل او زدا نه خوم چې دات نوی نازل شوه دا خبره می خوخه نه ده چې دات نوی نازل شوه بلکې نزول د آیت مالا خوخ دی ولی والله یقول والله وليهما الله وی چې الله دې دعا وډلو مددگار او دوست دی چې الله مسره دوستی کوي زه په ډیر خوشاله یم مثلا هر شو لکه اگر چې دې کې مزمتم دی خو جانب خیر خو جانب شر باندې غالب دی مخکې ز طالب جانا بس ګوره جابر رضی الله تعالی وعده کړو وعده کړه خو وعده کې کونډه کړو ٹھیک شو نبی علیہ السلام ورته لکه جابر وعده دې کړ دی چې او ما وعده کړم وګور صحابه کرامو تانه چې نبی علیہ السلام ته اطلاعات ورکول سبب فرحات وعده کې دې په کارټونه جوړي او بیا موږ له دعوت ورکې او دا وی باغ استاد ته ماغه استاد ته ماغه استاد ته ما لانجه به جوړي والکه خو بیګم ته وعده کړو اخلاص کړو اخر کو تصلوه کارټونه ماټونه جوړای او تاوان وکړي جابر نبی علیہ السلام ته د وعده اطلاع نه ورا کړم تصله خام مرګو ته اطلاع ورکړي او چې وعده کو اخلاص او کې طاقت دی نل خپل مرګو ته په یو ګډ حلال کو بس ټکی کا بس وخت کونه شمري سیوا نو جابر سے وہی مات نبی علیہ السلام حال نکاح یا جابر وعده دې کړ دې قلت نام او جی لماذا څنګه دا
ذکرن ام سیبان تیغره ده او یا زړه را قلت ما الا بل سیبان زړه ده جی نبی پاک ما ورته فالله جاریتن فالله تزوجت جاریتن والدی نکاح کولنا جنای تلاعبک چې تاسو له لوبي کوله اظهار د مینې محبت کوله ځکه چې سیبې نظر جلجل شلی دي د زړه زور کم شي قلت ما یا رسول الله ان ابي قتل يوم احد زما پلا پرز د غزوه او شهید کړي شو وترک 9 بنات ازما پلار نه لونه پریخي دي دا یو دیو نه خويندې کن لی 9 اخوات شودا ما دې پار نه خويندې د پلار منه لونه د زمانہ خويندې شوي فکرهتن ما بدګنل ان اجمع الین جاریتن چې زر راولم او یوځه کم دوی سره یو جنې خرقاء ساده نا تجربه کارا عاشم لیکن خرقاء هغه ساده غیر تجربه کارا نا تجربه کار جنې او چې پیغله جنې نه غیله پته ډوړې بسنګ په کوم زه بسنګ جار کوم لوخ بسنګ ویدل کی خوشګنا او د کور خدمت بسنګ کی ما دا نه خوینم زما دغه غیر تجربه کار دي دا لسم ور سره چې بل غیر تجربه کار شو نو بیا به خاصه بیکار کار وشي خرقا مثلون یعنی ساده نا تجربه کار پشان دوی ولکن امراه سمانا ولکن مقصودی امراه زما مقصود دیو داسې خزو تم شوتو هن چې منګزي دوی لرا سرن دوی لکه سر ولا کوي سر ولا ګوري د خود لوی کار دی سر وګوره سر وکا وتقوم عليهن او نگرانی کوي دوی قیام مراد نگرانی ده نیات نگرانی د حقوق ده مقتدی په حدیث نه پوریږي هغه وي او په فقه باندې وی لا تقوموا بالدعاء بعد صلاه الجنازه وی جنازې نه پس دعا لپاره اترېږي ما صفونه مات کنه بیا وکوي دغه چې حدیث را دي لا يقوم بالدعاء بعد صلاه الجنازه الکه قیام نه مراد قیام حقیقی نه دی قیام نه مراد اهتمام دی قسم کوا اراده مکوا دلته مرای وتقوم علینا او چې دا نگرانی کوي پدوی قال حضرت اصبتا مانس حق په جانبي او اراده به صحیح ده خود یو کړ چې داسې صحیح ود وکړه جی حدثني جابر بن عبد الله امام شافعی جابر بن عبد الله ما ته بیان وکړ ان اباه عبد الله یعنی پلار د جابر چنومی عبد الله دی اوس تو شهدا شهید کړه شو یوم احد فرض د غزوه احد وترکاله دینن او پری خودل فزان باندې رستو قرضا وترک 6 بنات او پری خودی شپږ لونه اوس ما کې حدیث کراغه نه لونه پری خوده دی حدیث کراغه شپږ لونه پری خوده نو خودی کې تعارض دی عاشا ذکر کې چلکا په اعداد و شمار کې مفهوم مخالف د اعتبار نشته دغه نقطه دا د یاد کا تدبیر فاتح خلونا نه وی خو بوج په عبد الله بوج په جابر باندې د شپږو ځکه چې دا درې واده کړی شي واشاو لونه پاتې نه وی خو په بوج په عبد الله باندې دا جابر باندې د شپږو ځکه دا شپږ چې وی دا غیر متزوجات وی او صغائر وی دې ځکه بقید لګي د بوډا شاب تقدیر وباسي وترک 6 بنات اے صغار غیر متزوجات کلیکا صغار غیر متزوجات پرېخوي رستو شپږ جنہ کوي دا شپږ چې وړي وی نا واده کړی او درې دغه نوی واده کړی ٹھیک شو اوس بخاری 400 واړه 446 صفحه
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 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 444 زما خیال ده خدای غسه مزین نه وته 444 ته 14 ته 16 ها هغه دا راوړل 416 ده دا ګوره اخر کې 300 کرغه پاتې شي فقلت ما تزوجت سيبا فقال هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك قلت يا رسول الله توفي والدي او استشهد ولي اخوات صغار او زما خويند دي وړي وړي دین معلومه شو دا شپږ وی وړي او درې وی متزوجات وېدات چلو ها اوس ما ته وګورئ چې دا حدیث بخاری کې شپږ روزه راغل دی جلد اول کې برای خو ما ته وګورئ دا ما ته وګورئ د جابر د پلار نه کوم باغ پاتې شو آی کې دمره میوي نه وي چې د پلار قرضه په خلاصه کړي وي او دا قرضداران يهوديان قرضداران اکثر يهوديان جابر دا خیالو چې زما د پلار قرضه سکاله اخلاص شي خیر زما خويند به گزاره کو خو زما د پلار قرضه خلاص شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی ها دې نبی علیہ السلام ته کی تاسو کا چې سبب زه د خپل باغ میوه کو زوما او تاسو لږ حاضر شئ چې تا قرضداران د تانه او شرمېږي او پیسې راته پریږي دي یا چې کوم د اوس چې څومره میوه د دا واخلي او نور په آینده ولا ورکا نبی اسلام زرا بشم چې کله لا چې کله دی يهوديانو کته چې نبی اسلام راويسته دي نو په دې جابر سترګو واخ کړي تاسو موږ بګورو کنه وی چې موږ یو دانه درته نه پیږي نبی اسلام پوښتنه چې دوی خامخو جابر پریشان کړي نبی اسلام جابره ستاسو دې باغ کې چې څومره قسمونه د کجورو دي بیل بیل رشی کا درمن جوړ پیجن درمونه بیل بیل رشی جوړ کا د هر قسم د کجورو ځان ځاله چې سار لا نبی علیہ السلام د یو کجوري پر رشی باندې کې ناشته او جابر ته تعالی ورکوا دې تلی تاسو دي زما لسمنه ها لسمنه تاسو دي زما شلمنه ها دا شلمنه تاسو دي چې څومره قرضداري هغه ټول لکه جوړه ملاو شو او کجوري رشه اق صفات شو ته څنګه وا دا معجزه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اوس وته توکیدا حدیث توکیدا فلما حضر جزاز النحل هر کلا چراغ وقت د پرې کول د کجورو قاضي اتیتو رسول الله صلی الله علیه وسلم رال نبی علیہ السلام څخه ما ورته قد علمت الله نبی تو خبره ان والدی زما پلار قد استشهد یوم احد شهید کړه شوی دی فرض د غزوه احد وترک دینن کثیر ډیر قرضه پرې خدا وانی احب او زغوارم ان یراک الغرماء چوغوري تعالی را زما قرضداري تعالی ګوري صلیحه زماو کی نبی علیہ السلام اذهب لاشا فبیدر رشکا فبیدر رشکا رشبیږي راجمکا رشا جوڑا کا کل تمرن علا ناحیتن هر یو قسم د کجورو ځان ځان لا کل تمرن مراد کل نوع من التمر لکه عجوا ځان لا نو برنی ځان لا نو بل ځان لا نو بل ځان لا ففعلت نو دی زلال ما دا شکر ثم دعوت بیا ما نبی علیہ السلام له دعوت ورکړ
فلما نظروا الیه هر کله چې دی خلقو پیغمبر اسلام وکړه کأنم گویا کې دوی چو اغروبی او پاردل پما باندې اغروبی برانګ اختشو یعنی او پاردل پما باندې اور پوجي کنا واغرینا بین العداوه وامی چو په زونو کې دشمنی او پاردل دوی پما باندې تل کا صاحب دغه ته او پاردل چتا نبی پاک ول راويسته دي او دوی ول پاردل وځکه چې داخله چېونو دا اکثر يهوديان 322 صفحه دغه بخاری ته وګوره الله دې کې زر ملاو شي 322 صفحه 328 صفحه 26 صفحه 24 صفحه 322 دا ګوره 322 دغه باب اذا قاس او جازفوا في الدين فهو جائز تمرا بتمر او غيره هغه واقع دا ټول وګوره وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود وذكرت دلتا فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودية وذكرت معلوم شه داخله يهوديان ٹھیک شو فلما رأى ما يصنعون هر کچ نبی علیہ السلام ولیدل هغه حالات دوی چې دوی کاو نو طاف حول اعظمها نو چکر ولګو پیغمبر علیہ السلام چاپیر د اغلوی رشینا اعظمها به درن کنه هغه چاپیر د لوی د دینا چې رشوا اغلوی رشینا چاپیر وګرځید ثلاث مرات درې کرتا ثم جلس علی په بیا په غلوی رشی کې ناس ثم قال بیا ما ته ادعو لك اصحابك راو بلا خپل مرګری فما زال یقین لهم نبی رسام بدوی له پیمانه جو کولا حتا ات الله ان والدی تر دې چې خلاص وک الله زما د پلارنا امانته قرض د پلار زما وانا ارضا از خوشاله دم ان يؤدي الله امانه والدی چې الله پوره کی امانت پلار زما ولا ارجع الى خواتي بتمره او واپس نشم خپل خويندو ته په یو چواري چې قرض الاخلاص دا ډیره ده خیر کوته یو دانو ده سره فسلم الله البيادر كلها نو الله محفوظ اساتل هغه ټول رشی چې سمروي حتی اني انظر الى البيدر الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم تر دې چې ما قتل هغه رشیتا چې په کومي رشید پیغمبر علی السلام ناسو کانها لم تنقص تمره واحده لکه چې تن یو ک جرم نه کم شي او موجوده د نبی رسول شابه تکرشه وای سعد ابن ابي وقاص مال نبی اسلام یوم احد وما رجلان نبی اسلام صدق کسانو یقاتلان عنهما حفاظت کو د پیغمبر علیہ السلام جګړه کول له طرف د نبی پاک نه نمګه مخ ویلو چې په بدر کې جنگ کړو او په احد کې فرشتي راغلي وي خو مقصد د پیغمبر پاک حفاظت کولو یقاتلان عنهما مدافع کولا د کافرانو له طرف د نبی علیہ السلام ټیکو ښا علی ما ثياب بیز طایبا سپین جامې ک اشد القتال یا خدا کاف زائد دی یعنی سمانا اشد القتال خلق مضبوط جنگ یا کاف زائد نه کاف د تشبیه دی عبادت مقدر کا ک اشد قتال بنی آدم دی فرشتو جنگ کو ک اشد قتال بنی آدم مقدر شو وشان دغه سخت جنگ دا بنی آدم یا اشد القتال کاف زائد ما رأيتو ما قبل ولا بعد دین مخ کې ما نه دلته لیدلې وی دا فرشته نه بل ځکه دا یو حدیث وایي
ګوره دا سعد ابن ابي وقاص یو نو دی په احد کې ډیر زبردست جنگیدل او دې دا نخ چې وا نو دا ډیره مضبوطه وا او غشه بالکل په زیب لګیدا نبی علیہ السلام به د خپل تیر کشنا غشه راغسل ورته ها واغله ولای شابه جدي په وخت را یا دبل واغله علم فدا کا دی ومی زما امور خپل دې تان زار قربان شي شابه ول دبل لگا وسمعت سعد بن ابي وقاص يقول نسلا اے بمانه خرجا نسل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته را وخل ما د پار پیغمبر علی السلام دشي خپل د تیرکشنا د الله سبحانه وخل را لغشي د تیرکشنا يوم احد فرض د غزوه احد او ماته ارم فدا کا دی ومي اول مشرکین زاد شیطان امور اطلاق لوا مخشب دو درې حدیث یو شان دي منډه که شابه جماعت ګورم اے نبی علیہ السلام چاته دا علم فدا کا دی تعویل دی علم فدا کا دی تاونه زما پلار قربان شولا هغه سړی چې هغه د پاره پیغمبر مور او پلار دواړه قربان کړو انتظار کړو یو سعد یو زبیر شابه بس دیمه کی حدیث میں سمیت علیین میں سوال دے علی ما سر سعد فاروق خانہ کے زبیر فاروق